الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كرامات الولي بدار دنيا لها كون فهم أهل النوالي. کرامت د اولیاء وسدا په دار دنیا باندې ثابت په دې دنیا باندې کرامت د اولیاء ثابت او کرامت د اولیاء منو چې د اولیاء او کرامت تا او په پرتو کې هم شعر دی یای کرامت د معجزه د انبیاء او کرامت د اولیاء او دواړه حق غنل بویا په یقین سره نه خویا دا په عربي کې هم شعر ده لکه ماشه مخکې درته وایو کرامات الولي بدار دنیا لها کون فهم اهل النوالي. حضرت بایزید بستامي رحمت الله علیه مبارک یو ډیر لوی بزرگ او یو ډیر د خدای محبوب تیر سوی ده. نو هغه مبارک یای سماته په ځکه دا شو اول ودو چې تبب لار چې ډیر مغان ته د پادریانو جای ته نو هریه به ځان حاضر کې او د پادریانو جامع به واغوندې او بینس به بدل کې او د دوی سپانسای به تر غاړه کې. نو زه چې دا خیال مې وکاوه نو مې بیا توبه وکړه چې توبه دغه څرنګه خیالات راولوېدو. نو بله وارې چې پرېوتم په خوب کې مې دغه ولیدل د الله پاک له طرفه څخه داسې راته وویل شو چې ته به دا کار کې لکه کومه وسوسه چې در ولوېدل او کوم زړه کې در ولوېدل چې ته به ډېرې مغان ته ځې او هورې د پادریانو پادري چې ده پادریان نور ورته راځي او استاد به هم وي او دا خلک به هم ورته راشي پادریان. نو د هغو مجلس به حاضرېږي او د هغو په جامه کې به ځان ملبس کوي هغه لباس به اغوندې. نو زه یو کار درجه اخلمه دا د تا له مجلسه جخه په خوب کې دا راته وویل شو د الله تعالی له طرفه په خوب کې دا راته وویل شو. نو مې وویل چې دا صحیح ده. نو را روان شوم ډېرې مغان ته د دوی سپنځای مې تر غاړه کړو او د پادریانو کالي مې واغوستو جامې مې واغوستې. نو پادریان ټول ناست دي او هغه استاد پادري چې ده هغه را روان ده را کېنوست منبر باندې کېنوست. دا خلک ټول انتظار ورته کوي چې د منبر خلک ټول خلک ناست په کرسیو کې او دی هم راغی. دا استاد دا هس کېنوست ځای ور جوړ کړی ده په هغه ځای کې کېنوست. نو خاموشه شو خاموشه ناسته. دوی ورته وویل دا پادریانو ورته وویل یایې موږ خو دې دپاره راغلي یو چې ته یو څه کلام وکړې څه خبرې وکړې او موږ د تا خبرو ته غوږ ونیسو او د تا خبرې زده کړو او بیا یې نورو خلکو ته کوو. نو څه وجه ده چې ته خبرې نه کوې؟ ده ورته وویل یایې زه چې فکر کوم په تاسې کې یو محمدي ناست ده چې هغه ځان وښیي نو به بیا زه خبرې کوم. هغه ویل چیرې ده چې دستې یې قتل کړو محمدي دلته څرنګه راغلی دی زموږ په جامه کې. دا ځای سره وکاتو نو خلک له ځایه ځایه راغلي دي پادریان راغلي دي. نو ده ته وویل هغه استاد ورته وویل یایې د تا د قسم وي په محمد علیه السلام او په هغه کتاب باندې چې په ده نازل شوی ده ځان وښیه محمدي کوم یو یې. بایزید بستامي رحمت الله علیه مبارک ولاړ شو ځان یې وښو چې زه محمدي یم. نو دا نورو پادریان ورته وویل یا موږ بیا قتل کو ختم بې کو. ده ورته ویل یا دغسې وزل د یو انسان وزل ډېر بد کار ده. زه به سوالونه پرې وکړم کې چیرې د سوال جواب نه کړه نو بیا به یې قتل کو. نو ده ته یې وویل باجد بستامي رحمت الله علیه ته او استاد ورته وویل یا زه په تا باندې سوالونه کومه که د سوال جواب نه کړه ما د سوالو جواب دې نه کړه بیا دې قتلوو. ده ورته ویل یا ویې کوه سوالونه په معقولاتو کې کوي او که منقولاتو کې کوي. منقولات معنا چې هغه روایتونه راغلي دي او معقولات چې په عقل باندې کومې خبرې سره سمېږي په هر شي کې سوال در باندې کوي را باندې ویې کوه. نو پادري شروع شو یایې چې یو ده او دوهم نه لري هغه چرای ده. ده ورته وویل الله الواحد القهار هغه خدای پاک ده چې دی غالب ده په هر چا باندې بل دوهم نه لري. پادري بیا ورته وویل دوهم سوال دا ده چې دوه دي او درېیم نه لري هغه چرای ده.
دا آیات شریف ورته وایي خلق الليل والنهار، الله تعالی شپه او ورځ پیدا کړې، دا دوه شیان دي. بیا یې ورته وویل سوال یې درېیم پې وکړه وایي چې درې دي او څلورم نه لري. هغه شی دی، ده ورته وویل یا یو عرش ده، بل کرسي ده، یو لوحه د قلم ده، عرش د کرسي ده، او بل څه ده څلور دي او پنځم نه لري. هغه شی دی. پادري ورته وویل، بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک ورته وویل هغه څلور کتابونه دي: تورات، انجیل، زبور، فرقان. بیا پادري ورته وویل یا چې پنځه دي او شپږم نه لري. هغه شی دی. بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک ورته وویل یا چې پنځه دي او شپږم نه لري. هغه پنځه لمونځونه دي. پنځه وخته لمونځ الله تعالی فرض کړی دی، پنځه وخته لمونځ به مسلمان کوي. بیا پادري ورته وویل یا چې شپږ دي او اووم نه لري. هغه شی دی. ده ورته وویل یا خلق الارض والسماوات في 6 أيام. الله جل جلاله اسمانونه او ځمکې په شپږ ورځو کې پیدا کړي. له شپږ ورځو څخه هغه د شپږ مراد دي. بیا پادري ورته وویل یا چې اووه دي او اتم نه لري. هغه شی دی. ده ورته وویل یا خلق 7 سماوات طباقا. اووه اسمانونه الله تعالی طبقې طبقې پیدا کړي دي. له اووه څخه مراد اووه اسمانونه دي. بیا پادري ورته وویل یا چې اته دي او نم نه لري. هغه شی دی. بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک آیات شریف ورته وایي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. عرش عظیم به په ورځ د محشر باندې اته فرښتې واخلي. اوس په دنیا کې په دې وخت کې عرش عظیم څلورو فرښتو تم کړی ده او په ورځ د محشر باندې بیا اته فرښتې تم کړي. له اتو څخه هغه فرښتې مراد دي. بیا پادري ورته وویل یا چې نه دی او لسم نه لري. هغه شی ده. ده ورته آیات شریف ورته وایي 9 رأس یفسدون فی الارض. د پیغمبر په وخت کې یو پیغمبر و، د هغه چې نه پالټۍ وي، د لیوګۍ پالټۍ وي، دا خلک به له اسلامه څخه اړول، هغه لا نو څخه هغه نه مراد دي. یا چې لس دي او یولسم نه لري. پادري ورته وویل هغه شی دی. بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک ورته وویل یا حاجي چې حج وکوي که چیرې قرباني نه وه بیا به 3 روزې هورې په حج کې نیسي، اووم اتم نم او اووه روزې به بیا چې کور ته راشي هلته به یې نیسي. تلک 3 فی الحج و 7 اذا رجعتم تلک 10 کامله. 3 په حج کې دی او اووه روزې چې د بیرته چې کور ته راشي هلته به یې نیسي. دا 10 کاملې شوې. له 10 څخه دغه 10 مراد دي. بیا یې ورته وویل یا 11 دي او 12 نه لري. هغه شی دی. یا هغه یوسف علیه السلام 11 ورونه دي. بیا یې ورته وویل پادري یا چې 12 دي او 13 نه لري. هغه شی دی. هغه ورته وویل بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک ورته وویل یا چې 12 شهرا فی کتاب الله. 11 میاشتې دي په کتاب دی الله تعالی کې. یعنی 12 میاشتې دي 12 شهرا 12 میاشتې دي په کتاب دی الله تعالی کې. له 12 څخه تاسو وویل له 12 هغه 12 میاشتې مراد دي. دا خو 15 سوالونه دا پادري په وکول او بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک د ټولو جوابونه ورکړو. او په اخر کې بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک ورته وویل یا زه په تا باندې یو سوال کوم ای پادري. ورته به وویل یا سوال کوم سوال؟ د سوال دا سوال و چې بایزید بسطامي رحمت الله علیه مبارک ورته وویل یا یو سوال در باندې کوم، هغه دا سوال ده چې د اسمانو او د ځمکو چابي څه شی ده، کلي یې څه شی ده. نو هغه ورته وویل دا پادریان ورته وویل یا جواب ولې نه ورکوي؟ ده ویل یا جواب دغه نه ورکوم چې تا چې به نقشه به زه جواب ورکړم تا چې به بیا له ما خلاف شي. ده ویل یا له تا چې چیرې خلاف یې ورته ویل موږ لوی استاد یې، موږ راغلي یو چې تا خبرو ته له تا چې خبرې زده کوو. نو ده ویل یا چې ما خلاف نه کوئ، د ځمکو د اسمانو چابي څه ده؟ کلمه طیبه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. نو ټولو پادریانو کلمه وویله او مسلمان شو او ګرجه یې ړنګه کړه او په هغه ځای باندې جماعت جوړ کړو. معجزې د انبیا و کرامت د اولیاء دواړه حق ګڼلې بویه په یقین سره نیک خویه. نو الله تعالی دې موږ داسې خلکو د نیکانو په شفاعت کې راولي. وما علینا الا البلاغ.